بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی نو منګه منصوبات شروع کړیو. منصوباتو کې دوی چې دا کتاب پدې کې بدل اسم فعل حرف متعلق باس کومه او د اسم چې نه دا مختلف تقسیماتو نو دې پای کې یو قسم د اسم چې د اعراب او د بنا سره معرب او مبني دی. بیا په معرب کې د تعریف داغه حکم داغه اسم متمکن منصرف غیر منصرف ادوی چې دای کې درې مقاصد دي نو دا بیانوم په معمولاتو کې مرفوعات بیان کړل چې مرفوعات په اته قسمه باندې فاعل نائب فاعل مبتدا خبر دا افعال ناقصه اسم لما ولا مشبهتان بليس اسم د حروف مشبه بالفعل خبر او دا لا لفي الجنس خبر هغه متعلق خبره تر شوې. بیا موږ منصوبات شروع کړل او منصوبات کې موږ چې منصوبات ټوټل 12 دي پدې کې 15 دا اصل مفاعیل دي چې دته مفاعیل 500 اصل منصوبات هغه 15 دي. واښوي مفعول مطلق مفعول به مفعول فيه مفعول له او مفعول معه. لندو الفاظو کې مفعول مطلق هر هغه مصدر ته ویل کېږي چې د مخکنی فعل ذکر کړی شوی فعل مذکور په معنا باندې وي. مفعول مطلق ضربت ضربا مثال دی د دریو شنو لپاره ذکر تاکید لپاره کل د نوع لپاره کل تاکید لپاره تاکید نوع او عادت لپاره. بیا تغایر درې قسمونه دي متغایر فی الباب او فی الماده فی الباب والماده او کله کله مفعول مطلق فعل حذف کول دا جایز دی او کله واجب. بیا مفعول به کې موږ نه مفعول به تعریف کړو چې اسم ما وقع علیه فعل الفاعل هغه اسم ته چې د فاعل فعل په باندې واقع شوی او د مفعول به په خپل فاعل باندې کله مقدم کول جایز کله واجب کله ممتنع دي دا هم شو. بیا موږ دا ویلو چې مفعول مطلق فعل کله حذف کول جایز دي چې کله قرینه موجوده وي حالیه وي او کما قالی وي او کله مفعول مطلق فعل حذف کول کله واجب دي په څلور ځایونو کې. اولنې دی په وجوبي سماعي چې دا هرمونه د څور دل شو او درې ځایونه نمبر 2 پکې تحذير او نمبر 3 ما عمر عام ولا شرط تفسیر او منادا. بیا په منادا کې د حروف منادا حروف ندا څه ته وای منادي څه ته وای منادا څه ته وای او منادا به څه ته وای او د دې سره سره د منادا اعراب چې منادا مفرد معرفه وي نو څه اعراب به مبني په علامه درف باندې منادا مضاف شی به مضاف منصوب وي منادا باندې لام استغاثه داخل شي مجرور وي او که الف استغاثه په اخره کې لګیدلی نو مفتوح وي په فتحه مبني بر فتحه وي. بیا موږ ویل چې لام استغاثه څه ته وای مستغیث څه ته وای مستغاث څه ته وای دا مندوب د پاره وي حروف ندا کې یا استعمالي مندوب څه ته وای دای تعریفونه کړو. بیا موږ ویل مفعول فيه اسم ما يقع فعل الفاعل فيه چې لو فاعل لا فعل پای کې واقع شوی ادي مفعول فيه ته ظرف او ظرف وقت مره ظرف زمان او ظرف مکان. ظرف زمان بد وقت اسمه مبهم او محدود او دا شان ظرف مکان بد وقت اسمه یو مبهم او یو محدود. الاولنی درې قسمونه ظرف زمان که مبهم وي او که محدود وي او که ظرف مکان چې کله مبهم وي نو دا درې وانه به منصوب وي په تقدیر د لام باندې په تقدیر د فی باندې او که فی به مقاربه نو بیا به مجرور وي او اخرنه چې نو بری کې عام طور باندې درې هغه فی په ښکاری عام طور باندې کله کله چې فی په پټه می لگا لته دخولن المسجد الحرام وغیرہ دا مثال نشو. بیا مفعول له څه ته وي مفعول له چې د فاعل لا فعل پاغه ابداغي د پاره یا د غیره حاصلېدو د وجنه یا د غی د موجودیت د وجنه یا د غیره حاصلولو د پاره واقع شوی لکه ضربته تادیبا او پرې کې لام حرف جر ترنده په مقدر وي لکه ضربته تادیبا باسو کې ضربته للتادیب دی. او بیا د امام زجاج رحمت الله علیه باندې مفعول له ترنده په کې نه معمول نه ده بلکې دا مفعول مطلق ده من غیر لفظه مفعول مطلق ده من غیر لفظه. هذا جواب ورکړل شو چې دا خبره صحیح نه ده. بیا موږ ویلو مفعول ماهو پنځم نمبر چې مفعول ماهو دا هغه مفعول ته ویل کېږي چې هر هغه اسم چې دا شو نور سوجي کوي چې هوا په معنا د مع باندې وي او دا د فعل د معمول مصاحب وي د فعل د معمول مصاحب وي یعنی یا خو د فاعل خو راغلی او یا د مفعول خو راغلی لکه جاء البرد والجبات دا مثال دا د فاعل او کفاک زید ودرهم دا مثال دې نه دا مفعول به وو. بیا موږ وی کچرتا دې باندې به کوم اعراب وایو نو یې کله مفعول به مفعول معه دا فعل د دې لفظن ذکر وي نو عطف وبقیا جایز یا جایز دی کا عطف بقیا جایز
نو دا معطوف ویل هم جایز دی او دا معطوف علی پشان اعراب ویل جایز دی او دا دغه ویل هم جایز دی چې دا منصوب وي او وا به به معنا ما واخلي او کچر دا د بګ جایز نو بیا به همیشه لپاره وا به معنا ما اله او مفعول ماهو چې دا به منصوب وي او کله په سینې دا فعل لري مذکور نه بلکې فعل معنوي وو نو بیا دغه دوه صورت لري یا به عاطف صحیح یا به عاطف صحیح نه کا عاطف صحیح جو بیا به د معطوف علی مطابق اعراب یو کا عاطف صحیح نه جو بیا و نسبی لکه مال زید و عمرو دا مثال او ما شأنک و عمرا او ما لك و زیدن بیا موږ ویلو حال دې ته ویل کېږي چې هغه فاعل یا د مفعول دغه هيئت بیان کړي یعنی د فاعل نه چې د فعل صادرېدو نو باغ وکړي د صح حالتو او په مفعول باندې چې د فعل واقع کېدو باغ وکړي د صح حالتو دې ته حال وي د چا چې حالت بیانول کېږي ناغي د ذل حال وي لکه جاءني زید راکبا دا فاعل نه حال واقع دی زید فاعل له او الاول به موږ ذل حال جوړو بیا به حال او ذل حال سره فلان نه د فاعل کله به د مفعول حالت بیانې لکه ضربت زیدا مشدودا او د دې د فعل با د فاعل دا کله معنوي لکه زید فی الدار قائما نه دې کې فاعل چې نه اوس معنوي دی یعنی مطلب په دې لفظونو کې فاعل نشته زید فی الدار خو چې کله موږ راجار مجرور متعلق په زید استقر فی الدار نو په استقر کې به ضمیر هغه به ذل حال او دا به ول حال دا نه کله مفعول به چې نه راغی نه کم حال واقع وي نام دی لګته هذا زید قائما نو هذا زید قائما دا اصل کې وشیر زیدا قائما نو هذا زید قائما د دې ترکیب چې موږ کوو موږ وایو چې دا هذا په اصل کې دا ذات نه په معنی اشیر باندې ده یا هذا نه په معنی تنبیه باندې ده نو انبه زیدا قائما ونبه زیدا قائما لکه پوه شو باندې ها بیا موږ ویلو چې عامل په حال کې کله فعل وي او کله معنا د فعل وي او د حال لپاره دا خبره ده چې حال همیشه لپاره نه کېږي او ذل حال چې نه معرفه وي عموما کچر د ذل حال نه کېرو نو په دغه صورت کې بیا موږ د ذل حال په حال باندې مقدم کول واجب دي د پاره د دې چې التباس را نشي د په حالت نسبی کې په حالت نسبی کې ځکه په حالت نسبی کې د دې موصوف صفت سره التباس راځي جاءني رجلا راغبا ته وې نو دې ترکیب موږ کو جاء فعل نون وقایه یا ضمیر موصوف متصل مفعول به او رجلا راغبا موصوف صفت دي او کته وې جاءني راغبا رجلا نو بیا چې نه دا موصوف صفت نه جوړيږي ځکه چې صفت په خپل موصوف باندې نه مخکېږي پوه شئ بیا موږ حال کې اکثر دا خبره ده حال غو اکثر جمله د مفرد وي او کله جمله محال واقع کېږي شي کله چې جمله حال واقع شي نو د دې لپاره دا خبره ضروری ده چې بریګ بیا عائد به پکار وي عائد ضمیر هم کېږي شي او عائد واو حالیه هم کېږي شي یعنی د دې جملې په صورت په شروع کې به منګه واو حالیه راوړو آیا به ضمیر راوړو کله بدوانه راوړو کله به راوړو او عامل د دې چې دا حذف کول د قیام د قرینه جایز دي کله قرینه حالی وي کله قرینه مقالی وي دې پورې زور سبق و د دې نه اقوا فصل په دې فصل کې موږ د تمیز خبره کوي تمیز نو په منصوباتو کې ټوټل 12 منصوباتو نو پای کې اوم نمبر دې نه هغه تمیز ده تمیز په لغت کې په معنی د جدای سره جدا کولو تمیز په لغت کې به معنی د جدای سره راځي او په اصطلاح کې تمیز هر هغه اسم نکری ته ویل کېږي چې هغه ابهام لري کوي د ذات نه یا د نسبت نه تمیز هر هغه اسم نکری ته ویل کېږي چې هغه ابهام لري کوي د ذات نه یا د نسبت نه چې ابهام لري کوي د ذات نه یا رسنه د نسبت نه ها دا ذات نه مطلب دا دی چې د مفرد نه با دا دغه لري کوي د مفرد نه به ابهام لري کوي ابهام پټوالی ته ویل کېږي پټوالی ته چې یو اسم نکره ذکر شي او پای کې پټوالی پای کې ابهامي نو دا دغه لګي تمیز لګي او هغه ابهام چې دا ختمي هغه ابهام ختمي لګته عندي کیلون زما سره یو کیل دی نو تاسو سره یو کیل څه شری ته د ما سره سل دی نو تاسو سره سل روپۍ دی سره کسل روټۍ دی سره کسل لخت دی سره کسل ګلاسو دی سره نو بدی کې ابهام دی نو دا دغه چې کنه تمیز هغه ابهام لري گئی دغه ته عندي کیلون زیتون د ما سره یو کیل زیتون تیل دی نو بس دغه ابهام لري کو نو تمیز څه دا دغه څه ویلږي تمیز چې هر هغه اسم چې هغه ابهام لري کوي د سره ابهام لري کوي یا دا
مقدار نه لري د ذات نه لري کوي او یا د څه نه لري کوي دا نسبت نه لري کوي د څه نه لري کوي د نسبت نه د ذات نه د ابهام لري کوي دته مفرد هم ویل کېږي څورته ویل کېږي نو د صرف شوي چې کله کله هغه د مفرد نه ابهام لري کوي او کله کله د جملې نه ابهام لري کوي کله کله د مفرد نه ابهام لري کوي او کله کله د کم څه کې چې ابهام وي نو هغه ته ویل کېږي ممیز څورته وایي ممیز په دې یا باندې با منګه زبر وایو ممیز سبا وایو او چې کم څه ابهام لري کوي نو هغه ته ممیز هم وایي او تمیز ورته هم وایي ممیز ورته هم وایي څورته وایي تمیز په دې باندې کې به خبر فکر کوي ممیز په کم اسم کې په کم نسبت کې چې ابهام وي نو هغه ته څه ویل کېږي ممیز او پس کې چې کم څه په دې سره چې د ابهام لري کول کېږي هغه ته څه وایي ممیز ورته هم وایي او څورته وایي تمیز ورته هم وایي نو دا دغه چې ابهام چې لري کړی کنه نو یا به دا مقدار نه به لري کړی د مفرد نه به لري کړی چې د مفرد نه لري کړی د مفرد ابهام لري کول نو دا په دوه قسم دی یو د مقدار یا به د مقدار نه ابهام لري کړی او یا به دا غیر مقدار نه ابهام لري کړی یا به د مقدار نه ابهام لري کړی او یا به د غیر مقدار نه ابهام لري کړی د مقدار چې دې کنه دا 15 قسمونه راځي یو کېل او یو وزن دی یو مساحت دی یو مقیاس دی او یو بل څه دی کېل دی وزن دی مساحت دی او مقیاس دی یو بل تاسو پروس کم ویلو ها عدد او په ټول نه لاول عدد چې یا به د کېل نه ابهام لري کړی یا به د وزن نه لري کړی یا به د مساحت نه یا به د مقیاس نه یا به د عدد نه دا کېل دا ټولې پیمانې دي لکه کېل په دې باندې چې نه دا لکه څنګه چې اوس دړۍ ده او کیلو ده او سیرونه دي که نه دغه چې پخوا به یو لوښه وی ته به یې کېل وي پوه شوئ وزن دا دړۍ او دوه دړۍ او درې دړۍ او دا وزنونه دي مساحت پیمایش ته ویل کېږي لکه ځمکه چې موږ پې ناب کوو یو ګز دوه ګزه درې ګزه مقیاس لکه یو څیز په بل څیز باندې قیاس کول ته لکه په دې کې د یو ګام برابر پکې دا شی دی یا په اسمان کې ما فی السماء قدر راحت صحابه تاسو پروس کل مثال ویلو چې په اسمان کې یو لویش برابر چلن دا دغه نشته او عادت خو تاسو پیژنئ چې شمار ته ویل کېږي 1 2 3 4 5 6 7 8 دیتا عادت ویل کېږي نو په کم ځای کې چې په دې کې ابهام وي او د دې نه وروستو اسم ذکر وي نو هغې ته ویل کېږي تمیز ها حاضر ورشه او د دې راوباسه او دغه چې کوم دي که نه دا کېل وزن مساحت مقیاس عدد دا چې په کم ځای کې هم راشي نه دا به ممیز وي څه به وي او وروستو به دې څه وي وروستو به تمیز وي ممیز به او بیا وروستو به دې څه وي تمیز به وي لکه د کېل لپاره مثال دی عندي 20 درهما عندي 20 درهما نو ستوې زما سره شل دي که نه نو ستا سره شل څه دي نو دا 20 دا عدد دی 20 عادت دی که نه په دې عادت کې ابهامو چې 20 تاسو رسېږي زر راشي شابه دا ترکیب بیا کوم بیا پته نه وي ها دا په دې کې ابهامو په دې عادت کې څه ابهامو نو دا ابهام لري کو دې درهمن نو دې 20 ته به څه ما ممیز صبر دی ما ممیز او دې ته به څه ما تمیز نو دا اوس ګوره دا عادت نه ابهام لري کو دا عادت نه ابهام لري کو لکه پوه شو مې باندې ها چې دا کېل ابهام لري کړی لکه دی عندي قفیزان برن قفیز زما سره دوه قفیزه چې نه دا سری غنم دي نو دا لکه په دې قفیزان کې چې نه دا سو ابهامو په قفیزان کې ابهامو نو دې برن هغه ابهام لري کوم په دې باندې پوه شوئ نو قفیزان ته به څه ما ممیز ورته ما څه ورته ما ممیز ورته ما او دې برن ته به څه ما تمیز ورته ما پوه شوئ په کوم ځای کې چې لکه د جملې په شروع کې د عندي راشي که نه یعنې دا خو مخکې موږ دا خبره کړې ده چې دا ظروف نه دي ظروف دا به همیشه دپاره په ترکیب کې مفعول فی جوړېږي ظروف به همیشه دپاره په ترکیب کې څه جوړېږي یو خو ظرف زمان او ظرف مکان دی نو په هغې کې خو هم دغه خبره ده خو لکه دا نور چې دي که نه دا کم چې دا ظرف مستقر او ظرف لغو او ظرف مستقر هغه جار مجرور متعلق کېږي خو دې نه علاوه چې دا نور څومره مفعول فی نو دا به همیشه دپاره مفعول فی جوړېږي څه به جوړېږي
مفعول فيه به جوړیږي. مفعول فيه چې دا د فعل لپاره جوړیږي. مفعول فيه همیشه لپاره صحیح د فعل وی کنه. نو که فعل موجود وو جزء به دغه ظرف پای پورې تړم او هغه لپاره مفعول فيه به جوړوم. او که فعل موجود نه وو نو بیا به زه دا لول مفعول فيه جوړوم د فعل محذوف لپاره او به بیا چې دا به جوړ. لکه اوس ګوره د دې عند 20 درهما د دې چا ترکیب کړی دی چې عند مضاف یا مضاف الیه مضاف الیه خبر مقدم 20 ممیز او درهما ولا ضمیر ممیز سره د خپل ضمیر نه مبتدا مؤخر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه. دا ترکیب غلط دی. ولې غلط دی؟ ځکه عندي دا ظرف دی او ظرف په همیشه لپاره مفعول فيه جوړه. ظرف ته یو ډایرکټ مبتدا خبر نشي جوړولای. پوه شوي ته عندي زما سره موجود دي. دا موجود ټکی به پکې وای کنه. نو عندي عند مضاف یا مضاف الیه په هر ځای کې چې دا راځي دا ترکیب په غوړه یادوي. عند مضاف یا مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه نه مفعول فيه شو. څه شو؟ مفعول فيه شو. د ثبت لپاره یا د ثابتون لپاره یا د موجودون لپاره یا د حصوله لپاره یا د حاصلو کوم شي چې تاسو ویلي دي دا ټول لپاره. پوه شوي کم یو پکې جوړه. نو موږ ثبت له لګواسو ثبت فعل هو پکې فاعل ثبت فعل سره خپل فاعل مفعول فيه خبر مقدم جمله فعلیه خبر مقدم او 20 درهم ممیز تمیز ملکر دا ولا مبتدا مؤخر. پوه شو به معنی ها دا شان دا وای عندي قفیزان برن عندي مرکب اضافي دا بس شي مفعول فيه بشي چا لپاره ثبت فعل موجود لپاره او قفیزان برن دا بل څه شي اوس یو کله خبره زده کوي. خبره دا راغله چې دې کلمو ترکیب کوو په دې کې دا کوم څه چې ابهام وي او هغه ابهام لري کوي نو دقه ته ویل کېږي اسم تام مبهم. څه ورته وایي؟ اسم تام مبهم. ان شاء الله چې تاسو ته ورستو په اخره کې عوامل برازي افعال عامله اسماء عامله حروف عامله نو بای کې اسماء عاملو کې لسم نمبر چې نه هغه اسم تام مبهم دی. پروس کله تاسو ویل هم دی نو دلته دا تفصیل ځکه چې دی او دا یو شان سبق دی. اسم تام مبهم هغه ته ویل کېږي اسم تام چې هر هغه اسم چې هغه تام شوی پوره شوی یعنی په دې موجوده شکل کې د دې اضافت نه کیږي. تام مطلب سره پورا چې په دې موجوده شکل کې د دې بل اسم ته اضافت نه کیږي. په دې موجوده شکل کې د دې بل اسم ته اضافت نه کیږي. پوه شو به معنی اسم چې تام کیږي په څو څیزونو باندې تام کیږي. یو په تنوین سره تام کیږي. په تنوین سره په قائم مقام د تنوین سره. قائم مقام د تنوین نه مطلب دا واو د جمع مذکر دی او یا د جمع مذکر ده. پوه شو به معنی او یا په اضافت باندې تام کیږي. لکه کله په اسم باندې دغه راشي تنوین نشي لکه د ما عندي غلامون نو د دې غلامون وس اضافت نه کیږي. په دې موجوده حالت کې د دې اضافت نه کیږي ځکه دا په دې تنوین باندې تام شوی دی. په دې تنوین باندې څه شوی دی؟ تام شوی دی. دغه شان دي ته عندي 20 نو دا 20 د دې چې نه دا په دې موجوده حالت کې د دې اضافت نه کیږي. د دې چې تکله اضافت کې نو د دې نه بل تنوین لري کې د دې نه بدانون لري کې خو چې دا موجوده شکل کنه نو دا دغه نه لري دا دغه نه کوي سګي د دې اضافت نه کیږي. پوه شئ لکه ته د غلام اضافت کې لکه ته عندي غلام زیدین نو غلام اضافت تاسو ته وکړو هغه تنوین د لری کو او که تنوین ته چون تنوین پاتې شوی ما اضافت وکړلې نو د سینې کېږي. دغه شان دي په دې 20 کې دغه خبره ده. په 20 کې دغه خبره ده کته د 20 اضافت کې یا د نون د جمع مذکر نون د جمع سالم لکه د مسلمون د دې ته اضافت کې نو دا نون به لري کې. پوه شو به معنی لکه د جاء مسلمون مصرین ته شو ویلې مسلمون مصرین به. پوه شو به معنی ها کتابانه د دې نون د تسنیه اضافت نه کیږي. کله د دې اضافت کینو دا بدل لري کې کتابه زیدین د زید په کتابونه په دې خبره باندې پوه شوي. نو اسم تام څه ته ویل کېږي؟ هر هغه اسم چې هغه په دې موجوده حالت کې دغه اخوا اضافت نه کیږي او دا اسم چې تام کیږي په مختلف سيزونو باندې تام کیږي. کله په تنوین سره کله په قائم مقام د تنوین سره او کله په اضافت سره. په اضافت سره مثال لکه د حالت تمرته مثلها زبدن
نو دلته کې وس دا مثلها د دې اضافت شوی دی نو د دې اخوا بل اضافت نه کېږي په دې حالت کې دا شته به د غدمین اخوا بیا لو اضافت دی په دې باندې پوه شوئ ها په دې باندې پوه شوئ وس دغه اسم تام مبهم نه دی دغه اسم تام مبهم دغه ممیز وي او دغه اسم تام مبهم چې دی دې تمیز له نسب ورکوي دې تمیز له نسب ورکوونکی څه شی دی اسم تام مبهم سره اسم تام مبهم یو پیژندو دا دونه قسم د دې لپاره کوم چې دې تمیز له دا نسب څوک ورکوي لکه موږ وایو چې مفعول به له چې دا نسب فعل ورکوي کنه فعل په هغه باندې واقع شوی مفعول له د نسب ولې ملاويږي د لام د مفعول له کې لام حرف جر مقدر وي کنه او مفعول فيه کې ولې وي په دې کې هغه فی حرف جر به مقدر وي کنه نو بل تمیز ولې منصوبي تمیز له نسب څوک ورکوي اسم تام مبهم نو ما تاسو ته چې قرآن دغه موږ عوامل وایو کنه نو په عواملو کې ولا سم نمبر موږ وایو اسم تام مبهم او اسم تام مبهم څه ته ویل کېږي چې هغه تمیز دا نسب ورکوي تاسو په نظم عامل کې د دې لپاره شعر ویل دی کنه ناسبی اسمی منکر نوع هشتم چار اسم هست چو تمیز باشد منکر هر کجا اول لفظی عشر باشد مرکب با احد هم چنیتا تسع تسعی بر شمر ای حکم را باز ثانی کم چو استفهام باشد نے خبر ثالثی ایشا کا این رابعی ایشا کذا نو دا دغه اسم منکر دله نسب ورګي ناسبی اسم منکر وای نسب ورګي اسم نکری لرا نو دا ور اسم نکره ده کنه دا اسم نکره ده کنه پوه شو بل باندې درهمنو برنو اسم نکره ده کنه پوه شو بل باندې وس دا خبره ده چې دا اسم تام مبهم ولې دې تمیز له نسب ورګي اسم تام مبهم ولې دې تمیز له نسب ورګي نو دې اسم تام مبهم چې ده کنه د فعل سره مشابهت ده د فعل سره څنګه د فعل سره مشابهت ده څنګه چې د فعل لپاره فاعل ضروری دی دغه شانتي د اسم تام لپاره هغه شی ضروری دی کم سیز باندې چې د تام شوی په کم سیز باندې رسوي لکه ګوره په دې کې موږ وایو چې یو تنوین دی کنه نو تنوین چې نه نو هغه اسم تام کې دی شي هغه اسم تام نه لري چې ته نون د تسنیه نون د جمع پکې نه وي نو هغه به تام نه وي دا شان نون د عقود د نون 30 20 د 90 پورې دا نون پکې نه نو بیا اسم تام نه پوه شو به معنی او دا دغه شانتي اضافت دا پکې نه وي نو دا به تام نه وي پوه شو به معنی نو دا اسم تام چونکه د فعل سره مشابهت لري لکه څنګه چې فعل د لپاره فاعل ضروری دی دغه شان د اسم تام هم د لپاره دغه سيزونه ضروري په سبا جره تام کیږي نو چې فعل سره مشابهت راغی جو فعل د نه خپل مفعول ته نسب ورکړي نو دا مون خپل اسم تصور کوي لکه پوه شو به معنی ها نو د کېل لپاره مثال سره عندي قفیزان برن د وزن د لپاره مثال عندي منوان سمنن عندي نو ترکیب پر ته یادی کنه او د مساحت لپاره عندي جریبان قطنن زما سره دوه جریبه چې نه دا دغری مالوچ دي او ما فی السماء قدر راحه صحابه دې ترکیب وکیدا ما فی السماء قدر توسو چاله وګد ده وګړه ولړ پدې کې نه ښا دا یو کار دی پکې ما څه مطلب سره نشته په اسمان کې نو نه دی په اسمان کې موجود په مقدار دی ولوش باندې وریزا نو ما سره ځانه جوړه نشته ما مشابه بلیسا ما مشابه بلیسا فی حرف جر السماء مجرور جر سره خپل مجرور نه ظرف مستقر کا ظرف لغو ظرف مستقر متعلق شو پورې موجودون پورې موجودون چې په فعل سره خپل فاعل متعلق نه خبر مقدم سو خبر مقدم په ثابتن پورې بکوما پس پورې ثابتن پورې بولی کوما دا ما مشابه بلیس خبر سوی منصوبی خبر سوی قدر راحتین قدر مضاف او راحتین مضاف سره خپل مضاف لینا ممیز او صحابا ولا ممیز سره خپل تمیز نه خبر دا اسم مؤخر دا ما مشابه بلیس ما سره خپل زما خبر نه جمله اسمیه خبریه
الهغه پوه شوي نو تمیز د مفرد نه ابهام لري کړی نه په دوه قسمه دی یا به د مقدار نه ابهام لري کړی او یا به د غیر مقدار نه د مقدار نه لري کړی د هغې څو قسمونه دي یا به د کیل نه لري کړی یا به د وزن نه یا به د مساحت نه یا به د عدد نه یا به د څه نه د مقیاس نه مقیاس دی ته وایي په مقدار د لویش باندې یعنی یو څیز په بل څیز باندې اندازه کول یو څیز په بل څیز باندې او یا که د غیر مقدار نه د دغه لري کړی نو ته هذا خاتم جدید هذا خاتم حديدا هذا خاتم حديدا هذا اسم اشاره مبتدا ده او خاتم ولا سره مميز او حديدا ولا ته دا غوتای ده نو غوتای ده څه ده غوتای خو قسمونه یې کنه د سرو زرو ده د سپینو زرو ده د سشي ده نو ته حديدا د وس باندې غوتای ده نو دی هغه ابهام لري کو کنه خدا ابهام چې نه په مقدار کې نه ده په مقدار کې ده مقدار کې خو نه ده کنه واښې باندې باندې ها عام طور باندې سی وی عام طور باندې سی وی چې کله دا تمیز د غیر مقدار نه ابهام لري کوي نو په هغه ټیم کې دا تمیز مجرور راځي سره راځي لکه دا ګوره هذا خاتمون ما وې کنه نو خاتمون مې وې اوس خدای اسم تام شو دی اوس دغه نه کېږي اضافت نه کېږي اضافت خو چې زه د تنوین لري کما نو بیا به څه ما هذا خاتم حديدين هذا خاتم اوس په دې صورت کې هم دا حديدين چې دا تمیز ده خو لکه دا مجروري دا به صحیح اوس ګوره اوس ما جره دوس خبر وکړه چې دا به ولې مجروري ځکه چې د تمیز له خونه سره ورکړی کېدو د څه د وجې نه د اسم تام مبهم د وجې نه که نه او دا اوس اسم تام شو اسم تام خو هغې ته وایي چې د هغې اضافت نه کېږي تا ول اضافت وکړو چې اضافت ته ور وکړو موږ به عمل بیا هم نه کوو که نه چې ته ول ځای نه ورکوې نو عمل بې څنګه کوې په دې خبره باندې پوهېږئ لکه پوه شوئ نو چې کله د نو اوس ګوره د اسم تام دغه تعریف موږ څه وکړو د تمیزو تمیز څه ته ویلی کېږي هر هغه اسم نکره چې هغه ابهام لري کوي ابهام د څه نه لري کوي یا به د مفرد نه ابهام لري کوي یا به د جملې نه ابهام لري کوي د نسبت نه به ابهام لري کوي د جملې نه او د نسبت نه دواړه یو شی دی چې او دغې ته دې ته دا وایي چې د ذات نه ابهام لري کوي د مفرد نه ابهام لري کوي د مفرد نه ابهام لري کوي د هغې اول دوه قسمونه دي یا به د مقدار نه ابهام لري کړی او یا به د غیر مقدار نه که د مقدار نه ابهام لري کړی نو څه قسمونه دي پنځه یا به د کیل نه ابهام لري کړی یا به د وزن نه یا به د مساحت نه یا به د مقیاس نه او یا به د عدد نه په دې پوه شوئ ښه بیا موږ دا وایي چې د غیر مقدار نه ابهام لري کړی د هغې لپاره مثال هذا خاتم جدیدا خو په دې باندې اکثر ځایونه دا جر راځي جر پې ولې راځي چې کله د دې اضافت وشي کله دې څه وشي ښه او که چېرته دا تمیز داسې و چې هغې د جملې نه ابهام لري کړی د سره یې ابهام لري کړی د جملې نه د نسبت نه ابهام لري کړی د هغې لپاره مثال کته طاب زیدون زید ښه دی خو زید ښه دی اوس د څه په اعتبار سره ښه دی ته نفسا د خپل نفس په اعتبار سره ښه دی یا ته علما د علم په اعتبار سره ښه دی یا ابن د پلار په اعتبار سره ښه دی یا مالن د مال په اعتبار سره ښه دی ته لکه زید ډېر ښه سړی دی څه ښه سړی دی چې کړی دی په سخت سره ښه دی ته د مال په مال ډېر دی ځکه ښه سړی دی سخي دی ډېر ځکه ښه سړی دی علم یې ډېر دی ځکه ښه سړی دی نیکوکاره دی ځکه ښه سړی دی نو ګوره د دې زید چې دی دغه ته نسبت شوی دی د خوشحالۍ چې د زید ته نسبت شوی دی نو دا خوشحالي یا دا خواله دا په څه حیثیت سره دی پوه شوې په دې باندې نو د دې کې هغه تمیز کې پرې د نسبت کې چې کوم ابهام و چې د دې ته نسبت شوی په نسبت کې ابهام و نو هغه ابهام یې لرې کړی دی لکه پوه شوې په دې باندې په قرآن مجید کې اکثر دا چلنده استعمال شوی دی لکه دی والله اشد بأسا والله اشد بأسا الله پاک ډیر سخت دی بأسا د جنگ د عذاب په اعتبار سره ترکیب نشم کوله والله واخذ استرافیه دی لفظ الله مبتدا اشد اسم تفضیل هو ضمیر پکې ممیز هو ضمیر ممیز او بأسا ولا ممیز سره خپل تمیز نه فاعل والله اشد بأسا واشد تنکیلا اشد اسم تفضیل هو ضمیر پکې ممیز او بأسا ولا تنکیلا ولا فالله خير حافظا الله تعالی ډېر خره د حفاظت په اعتبار سره الله مبتدا خير اسم تفضیل حافظا الګ ډېر شی مثالونه په قرآن مجید کې انی رأیت 11 کوكبا ترکیب په خپل وګیزه انی رأیت 11 کوكبا انی
ان حرف ته د حروف مشبه بالفعل نه یا ضمیر اسم ان رايته فعل او تو ضمیر بګه فاعل 11 ممیز او کا کو بن ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز نه دا مفعول به شو تر لپاره رايت لپاره رايت فعل سره خپل فاعل مفعول به نه جمله فعلیه خبریه خبر شو دا ان مشبه بالفعل ان سره خپل سم خبر نه دا خبره په یاد وساتئ چې دا 15 سيزونه په کم ځای کې راځي دا همیشه لپاره ممیز وي لکه تاسو دا 1 2 3 د کروڑاو پورې چې تاسو وینئ کنه نه دا به ممیز وي وروسته به تسوي تمیز وي قرآن مجید کې دي ثم زرعها 70 ذراعا فاسلكوه نو 70 بسې ممیز او دا وقوه بل سي 3 ايام حسومه نو 3 مميزه و ايام ولا تمیز تمیز خو لګا ته چې منصوب وي دلګي 3 ايام کې ايام مجرور کو نو دلګي هغه غیر مقدار نه ابهام لري کړه اضافت کله او شو لري نو بیا بل تمیز مجروري چې کله اضافت شي تمیز به بیا صحیح تمیز په هغه صورت کې منصوبي چې کله اسم تام مبهم راغلی کله سره راغلی او چې اسم تام مبهم نه بیا به تمیز صحیح دا بنوي وګورئ چې دې کې دا تمیز نه لري تمیز چې لکه عدد راغی کنه دا بخامه ممیز رسو به تمیز وي لکه په دغه سپاره کې بل 8 ايام وليال حسومه 8 ايام وليال حسومه نو 8 د بسې ممیز ايام وليال معطومات من عليه تمیز تمیز مجرور پوه شئ نو ترکیب وکاو 8 ممیز مضاف او ايام وليال معطومات عليه تمیز مضاف الیه تمیز مضاف الیه نو بتا لای چې لکه تمیز کو منصوبی نو دا دویم ټکه مسلو وی کنه مضاف الیه مضاف الیه سوی مجرور پوه شو به معنی وګورئ فصل سابع وم التمیز او د تمیز پہچان سره لکه دا تمیز به همیشه لپاره نه کېږي ها تمیز به همیشه لپاره سي عموما بلا اسم جامد وي ادم مبهم کلام نه ورسره راغلی لقد ری خبريات ساتي تمیز هو نکره دا اسم نکره دا تذكر بعد مقدار چې ذکر کړل شي ورسره د مقدار نه اخو به بیا وجه او غیر مقدار کله کله غیر مقدار نه نو چې ذکر شي ورسره د مقدار نه هغه مقدار څه شی دی مقدار وزنه پیژنه منوي مين عدد دي مين تمين بیانې وي یعنی یاخد مقدار بل عدد وي یا به کیل وي کیل څه ته وي چې دا په دې باندې غلطه لګيږي وزن څه ته وي چې په دې باندې دا وسپنی او دا وړا او لرګي او د څونه تر لګيږي مساحت په ماش په دې باندې ځمکه او دا دغه کپڑے مپړې دا په پیمانه کیږي او غیر ذالک یا علاوه د دینه بل مطلب مقیاس ته سره مقیاس یو څه په بل څه باندې اندازه کول یا علاوه د دینه هغه څه مما فيه ابهام نار څه چې پای کې سوي ابهامي نو ترفع ذلك الابهام دغه نکره دغه ابهام لري کوي دغه تمیز او نکره دغه ابهام لري کوي لکه عندي 20 درهم اندر څه مثال له دا عددو د څه مثال له ترکیب نشم کوله لکه دا وګوره یادی درته نه چې عندي بډاری کوله خبر نه جوړو دا مفعول فيه جوړو د سره بارا ثبت فعل 20 درهم ممیز تمیز مل کړو قفیزان برن عندي قفیزان برن نو څنګه به عندي مضاف له مفعول فيه خبر مقدمه وبیا قفیزان برن منوان سمنن عندي منوان سمن عندي دي مخکې لګوا یا بغل الماجد لګوا عند خالد لګوا عند سلمان لګوا چې سړي خوږي منوان ومن غوړي دي سمنن غوړي دي لکه پوه شو به باندې ها بیا اخوا جریبان قطنا عندي جریبان قطنا زما سره دو جریبه جنین دا لکه کپاس دی د کپاس دغه دی مالوت شي نه مالوت دو جریبه دی سره وما في السماء قدر راحه سحابه چې نشته په اسمان کې په مقدار دا وریځ په مقدار دی لويش باندې راحل ويش ته وای په مقدار د لويش باندې بګي وریځ نشته ده لکه پوه شوي ترکیب خدا سو کو کنه حالت تمره مثل هذا بدن وې چې په کجوره باندې په کجوره باندې په مثال د هغه په مثال د هغه دي نو په مثال د هغه سړي زبدن کوچ تی کوچ هغه دا عربيان دي سکی چې دغه نه زیړی وباسي او بیا باید کوچ دنده په لګي په دې هغه باندې نو وې حالت تمره د مثل اوس ګور دا هغه اسم تام چې د مضاف په ذریعہ سره مبهم کیږي راغی د لپاره مثال درکو لکه پوه شوي د دې ترکیب څنګه کوم حالت تمره د مثل هذا بدن على حرف جر ده تمر ده جر سره خپل مجرونه ظرف مستقر متعلق شو بچا پوره ثابتون موجودون څه چراولې
ثابتون شي فعل 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 متعلق نه خبر مقدم مثلها مرکب اضافي ممیز او زبدن ولا ممیز سره خپل تمیز نه مبتدا مؤخر یا لکه دا خبره یاد ساتئ چې ګران آسان پکې نه لړ اوغت پکې هم نه پوه شئ اشنا او ناشنا پکې هم نه ویل او نه ویل پکې هم نشته خو چې دا سبق ورو مخکې کنه نو ته قرآن مجید ته سوچ کوا کته د قرآن مجید کې یو ټکی دی چې ښکارېدو چې مالې ترکیب نه راځي نو پوهېږه چې وخت مې ضایع کړی دی او ورو ضایع کوم خو کته د ورو ترکیبونه په قرآن مجید کې برابرېدل په حدیثو کې د برابرېدل په فقه کې د برابرېدل نو پوهېږه چې کار مې روان دی ښه روان دی هغه پوهېږه بری باندې اوس چې د خیر سره دا سبق تاسو دا ختم کړئ کنه دا منصوبات او بیا به مجرورات ختم کړئ د دې قرآن مجید کې کوي یو ټکی ترکیب تعالی نه راتلو نه د پوه شي چې لکه زما معامله ټوله شړه شو اسې لاړله پوهېږه بری باندې دا ټول به تاسو زده کوئ ان شاء الله او تاسو به درځي خو لږ ټایم به ورکول غواړي چې زه تاسو د پوسو کوم تاسو مله جواب راکړئ یا په خپل باندې تاسو ځان خپل ټایم درکړئ او به یې تاسو ځان لکه دغه اجرا کوئ د بل سره قرآن مجید هر سره تلاوت کوي فکر ورته وکړه دا به څه جوړیږي ولې به جوړیږي او څنګه به جوړیږي وقد يكون عن غیر مقدار او کله کله به دا تمیز به ابهام لري کړی وي د غیر مقدار نه لکه هذا خاتم حدیدا هذا خاتم دا غوتې ده د څه غوتې ده وهذا سوار او دا بنگړي دي ذهبا يسرودن وفيه الخفض اكثر او بدی کې جر به اکثر راځي خفض جر ته وایي او بدی کې با جر تنن دا اکثر یعنی اکثر با چې کله د غیر مقدار نه ابهام لري کړی نو با وکي دا تمیز دا په مجرور وي د صد وجنه د اضافت توجنه د صد وجنه وقد يقع بعض الجمله او کله کله دا تمیز اسم نکره دا براغله ورسره جملې نه لرفع الابهام عن نسبتها د پاله د کولو د ابهام کم چې په نسبت کې ابهام راغلی د کول لپاره لکه تواب زید نفسا زید خوشاله دی د نفس په اعتبار سره او علم یا د علم په اعتبار سره خوشاله دی او ابن یا د پلار په اعتبار سره خوشاله دی لکه پوه شو به باندې ها یاد بشي نو ګوره موږ څه چل وکړو نو موږ یو د تمیز تعریف وکړو د تمیز څه تعریف ته هر هغه اسم نکره ته وای چې هغه ابهام لري کوي د سن ابهام لري کوي یا به د مفرد نه یا به د جملې نه د مفرد نه ابهام لري کوي نو لاغي څو قسمونه دي دوا قسمونه دي یو به د مقدار نه لري کړي یا به سره د غیر مقدار نه کله مقدار نه لري کړي هغه مقدار په پنځه قسمه لري یا به د کیل نه لري کړي یا به د وزن نه یا عدد نه یا د مقیاس نه یا د مساحت نه او کله غیر مقدار نه ابهام لري کړی نه اکثر مجرور وي او کله کله جملې نسبت وشوي تمیز به ولی منصوبي د اسم تام مبهم د وجنه اسم تام مبهم څه ته وایي هر هغه اسم چې هغه تام شوی په یوسف باندې په موجوده حالت کې موجوده حالت کې د دې اضافه ده تبه چې هغه څه کوی نه مچ اضافه شي نو په دې تنوین چې پکې کرانه استاپ لري اضافه نشي کوله تنوین به لري کې بیا اضافه کوي اسم په سره تام کیږي په تنوین سره تام کیږي په مشابه د تنوین سره تام کیږي په ملحقات د تنوین سره تام کیږي او په اضافه سره تام کیږي وایي به باندې واړو شابه